400 روډ واحد ګړی کې یو کس خپله ښځه ویشتې ده او هغې نه پسې ځان ویشتې دی، ښځه یې مړه ده، د شدید زخمی دی. دې حوالې سره زبیر ولد مینهدار دا بیسیکلي د افغانستان دی خو دلته په واحد ګړی کې اوسېږي، د رپورټ درج کړی دی او پولیس ته ویلي دي چې دی په سبزي منډی کې محنت مزدوري کوي. دی وایي ما ته اطلاع میلاو شوه چې یاره ستا پلار خپله ښځه ویشتې ده او هغې نه پسې ځان ویشتې دی. دی وایي چې زه رالم نو مور مې مړه وه او دا پلار مې چې کوم دی دا شدید زخمی و. وایي خلکو ورته وویل چې یاره د پلار د مور سره جګړه وکړه او بیا یې د هلک د مودي زبیر چې کوم دی د مور یې پهله ویشتې دی مړه کړې ده او د پلار چې کوم دی هغه پخپله بیا چې ځان ویشتې دی نو هغه سیریس زخمی دی، په هسپتال کې زیر علاج دی. د پولیس ته ویلي دي چې یاره د پلار به د چرسو نشه کوله او اکثر به خپلې مطلب کوروالا سره جنګ جګړې کولې. نن هم د دې جنګ جګړه شوې وه، د ښځې خاوند په هغې کې بیا د مینهدار لګې شوی دی، خپله ښځه یې ویشتې ده هغه مړه ده او د سیریس زخمی دی. پولیس وایي دی نه پیل هم د مینهدار د خپله ښځې سره جنګ جګړه کړې وه او هغې په تبرونو والې وه، سیریس زخمی وه. د مینهدار باره کې د پولیس وینا ده چې په آی سی یو کې زیر علاج دی. د بډبیرې تاڼې پولیس یو پک اپ نیولې دی، په هغې باندې سرکاري نمبر پلیټ لګېدلی او د هغې نه د لکونو روپو اسلحه چې کوم ده هغه یې ترې ریکور کړې ده. دې حوالې سره چې په بډبیرې تاڼې کې کوم اف ای آر درج شوی دی، د پولیس وینا دا ده چې ته اطلاع میلاو شوې وه چې په کوهاټ روډ باندې به څه کسان اسلحه سمګل کوي، دي ځنګلي چیک پوسټ سره ناکهبندي کړې وه. پولیس وایي دې دوران کې یو سپین پک اپ رالو، سرکاري نمبر پلیټ پې لګېدلی خو بیا هم دې ودرولو. په هغې کې چې کوم 2 کسان ناست وو هغې کې یو چې کوم دی د حساس ادارې اهلکار افسر ځان نه جوړ کړی وایي کارډ هم ورسره و. خو دی وایي زموږ پې شک رالو چې په ګاډي نمبر پلیټ هم شین دی، د سړي سره کارډ هم دی، خو بیا هم پې زموږ شک رالو چې موږ معلومات وکړل نو دا نمبر پلیټ هم پې جعلي لګېدلی او دا کارډ چې کوم دی سړي سره و دا هم جعلي و. پولیس د دې ګاډي نه چې کوم دی ډېره زیاته اسلحه یې ترې ریکور کړې ده، په هغې کې کلاشنکوف دي، تماچې دي، 35,000 کارتوس دي، میګزینونه دي. پولیس وایي دا ټوله اسلحه دي د دې ګاډي نه ریکور کړې ده او د دې ملزمانو خلاف د اسلحې د سمګل کولو اف ای آر هم درج کړی دی او د جعلسازۍ اف ای آر پې هم درج کړی دی. که دی خو دا خو ډېر پولیس بهادري کړې ده، کني اکثر چې په کومو ګاډو باندې سرکاري نمبر پلیټ لګېدلي وي یا سپین پک اپ وي نو هغې له خو اکثر پولیس اشاره هم نه ورکوي، ځکه چې سرکاري نمبر پلیټ خامخا مطلب هر څوک نشي لګولی، څوک لګولی شي. نو په کار ده چې څونه سرکاري نمبر پلیټ په ګاډو لګېدلي په کار ده چې پولیس دا چک کوي.